بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږه شلم نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د اتعد او د اتصر والا قانون دا بیانو. د دې قانون د ذکر کولو نه مخکې دا خبره ضروری ده چې تدې زینه مونږه کم قوانین بیانو نو دا غي تعلق د باب افتعال سره ده. پدې کې 15 قانونونه داسې دي چې دا غي تعلق د باب افتعال د فا کلمې سره ده او د باب افتعال د تا سره ده، او یو قانون داسې ده چې دا غي تعلق د باب افتعال د عین کلمې او د باب افتعال د تا سره دی. پدې کې بعض قوانین دا وجوبی دي او بعض قوانین دا جوازی دي او بعض قانونونه داسې دي چې هغه نیم وجوبی دي او نیم جوازی دي. ان شاء الله تعالی تدې به موږ په تفصیل سره ذکر کوو. نو د ټول نړمبه چې کوم قانون مونږه ذکر کوو نو دا غي تعلق د باب افتعال د فا کلمې او د تا سره دی، او تدې قانون نوم دی اتعد او اتصر والا قانون. تدې قانون حاصل او خلاصه دا ده چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې واو یا واقع شي او دغه واو او یا دا اصلي وي. د اصلي مطلب دا دی چې دغه واو او یا د بل حرف نه بدل شوي بلکې په اصل کې واو او یا وي. نو چې کله دغه واو او یا د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې واقع شي نو دغه واو او یا دا تا کول او بیا تدغه تا د باب افتعال پتا کې ادغام کول دا واجب او ضروری دی. د وو مثال مونږ سره دی اتعد او د یا مثال مونږ سره دی اتصر. اتعد دا په اصل کې دی یوتعد. دلته د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې وو واقع شو نو دغه وو دا مونږه تاکو نو مونږ سره جوړ شو د یوتعد نه اتعد. بیا هم د دغه تا دا مونږ پتا کې ادغام کړه نو مونږ سره جوړ شو اتعد. او اتصر دا په اصل کې دی اتصر. نو دغه یا دا مونږ پتا سره بدل کړه او بیا هم تا پتا کې ادغام کړه نو مونږ سره د اتصر نه جوړ شو اتصر. بعض اهل عرب او بعض اهل حجاز هغه دا خبره کوي چې څنګه دا قانون د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې کم وو او یا واقع شوي په هغې کې جاری کیږي نو دغسې دا قانون د باب تفاعل او د تفاعل د فا کلمې په مقابله کې چې کله وو او یا واقع شي نو په هغې کې به هم دا قانون جاری کیږي. یعنی دغه وو او یا دا به مونږه تاکو او بیا به تا پتا کې ادغام کو. نو دوی د باب تفاعل مثال دا ذکر کوي لکه توعد. نو دلته اوس د باب تفاعل د فا کلمې په مقابله کې وو واقع شوی دی نو دغه وو دا مونږه په تا سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو تتعد. نو اوس دو تاګانې جمع شوي نو کله چې هم د یو جنس دو حروف جمع شي نو مونږ په هغې کې ادغام کو او د ادغام دپاره دا خبره ضروري ده چې لومبی حرف دا مونږه ساکن کو. نو چې کله لومبی تا مونږه ساکنه کړه نو هغه بالکل په ابتدا کې وه او ابتدا بالساکن دا محال او مشکل دی نو دی وجې نه په شروع کې مونږه حمزه وصلي راوړه نو مونږ سره جوړ شو اتعد. دا خو د وو مثالو. او د یا مثال مونږ سره دی تیسر. دلته د باب تفاعل د فا کلمې په مقابله کې یا واقع شوي ده
نو دغه یا مونږه تا کړه نو مونږ سره جوړ شو تتسر، او بیا په شروع کې مونږه حمزه وصلی راوړه نو مونږ سره جوړ شو اتسر. او چې کله د باب تفاعل د فا کلمې په مقابله کې هم وو واقع شي یا واقع شي، نو بعض اهل حجاز وایي چې دغه وو او یا دا به هم مونږ په تا سره بدلو او دغه تا بیا به د باب تفاعل کومه تا ده نو په هغې کې دا مونږ ادغام کوو. نو مونږ سره به مثال د هغې داسې شي لکه تواعد او تیاسره، یو د وو مثال لی او بل د یا مثال لی. نو تواعده کې دا وو مونږ په تا سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو تتاعده. نو اوس دو تاګانې جمع شوي، نو اوس مونږ په دې کې ادغام کو. لومبۍ تا مونږه ساکنه کړه نو ابتدا بالساکن دا مشکله وه، نو مونږ په شروع کې حمزه وصلی راوستله نو مونږ سره جوړ شو اتاعده. او د تیا سره نه مونږ سره جوړ شو تتا سره، او بیا د هغې نه اتا سره جوړ شو. لیکن کم عام اهل عرب دی نو هغوی دا خبره کوي چې دا قانون صرف د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې کوم وو او یا واقع شي نو دا قانون به په هغې کې جاری کیږي. د باب تفاعل او د تفاعل د فا کلمې په مقابله کې چې کوم وو او یا واقع شوي وي دا قانون به په هغې کې نه جاری کیږي. لیکن بعض صرفیانو دا خبره ذکر کړې ده نو د هغوی د موافقت د وجې نه په دې ځای کې د فایدې په طور باندې مونږ هم ذکر کړه. مونږ په دې قانون کې یو شرط دا لګولی و چې دغه وو او یا دا اصلي وي، یعنی د بل حرف نه دا وو او یا نه بدل شوي. که چیرې دغه وو او یا دا د بل حرف نه بدل شوي او دغه وو او یا د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې واقع شوي نو دا قانون به پکې بیا نه جاری کیږي. د هغې مثال مونږ سره دی لکه ایتمر او او تمر. ایتمرم باب افتعال لی د فعل ماضی صیغه ده، او او تمر دام باب افتعال لی او د فعل ماضی مجهول صیغه ده. په ایتمر کې د باب افتعال د فا په مقابله کې یا واقع شوي ده، او په او تمر کې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې و واقع شوي ده. لیکن په دې کې دا قانون نه جاری کیږي ځکه چې دې کې دا کوم وو او یا راغلی دي نو دا وو او یا دا اصلي نه دي، ځکه چې ای تمارا دا په اصل کې دی ای او تمارا، نو په دې کې دا یا دا د حمزې نه بدل شوي ده، او په او تومیرا دا په اصل کې دی او تومیرا، په دې کې دا وو دا د حمزې نه بدل شوی دی، نو دې وجې نه په دې کې دا قانون دا نه جاری کیږي. البته کوم اتخذ دی، اتخذ یتخذو دا شاذ دی، یعنی خلاف قانون دی، ځکه چې اتخذ یتخذو کې کومه یا ده نو دغه یا د حمزې نه بدل شوی ده او تدې باوجود په دې کې دا قانون جاری شوی دی، نو دا خلاف قیاس دی، یعنی خلاف قانون دی او دې ته شاذ ویل کیږي. ځکه چې اتخذ دا په اصل کې دی ای او تخذ، دا دویمه حمزه دا مونږ په یا سره بدل کړه نو مونږ سره جوړ شو ای تخذ. نو اوس د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې یا واقع شوه، لیکن دا یا د اصلي نه ده بلکې دا یا دا د حمزې نه بدل شوي ده، نو پکار دا وه چې په دې کې دا قانون نه وی جاری شوی لکه څنګه چې په ای تماره کې او په او تمیره کې دا قانون نه جاری کیږي. لیکن تدې باوجود په دې کې دا قانون جاری کیږي، نو دې وجې نه اتخذ یتخذو دا شاذ دی. دې وجې نه بعض علماو ته اتعد اتصر قانون نوم ایښوی دی د اتخذ یتخذو والا قانون. نو تدې قانون حاصل او خلاصه دا شوه چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې وو یا واقع شي او دغه وو او یا دا اصلي وي، یعنی د بل حرف نه دا نه بدل شوي، نو دغه وو او یا تا کول او بیا
دغه تا د باب افتعال پتا کې ادغام کول دا واجب او ضروری دي. او بعض اهل حجاز هغه تدیم قائل دي چې کله د باب تفاعل او د تفاعل د فا کلمې په مقابله کې وو یا واقع شي نو دغه وو او یا تا کول او بیا دغه تا د باب تفاعل او د تفاعل پتا کې ادغام کول دا واجب او ضروری دي. البته دا خبره ضروری ده چې کم باب تفاعل او تفاعل چې کله دغه وو دا مونږه تا کړه نو دو تاګانې جمع کیږي نو ته دغه په شروع کې به مونږه بیا حمزه وصلی دا مکسور راوړو لکه د باب تفاعل مثال مونږ سره اتعد او اتسر یو د وو مثالو بل د یا مثالو او د باب تفاعل مثال مونږ سره وو اتعد او اتسر یو د وو مثالو او بل د یا مثالو او مونږه دا خبره ذکر کړه چې اتخذ يتخذو دا شاذ دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.